پرېږده چې دا خلک په ډوډۍ پسې ارمانو کی نو پرېږده چې دنیا غریبه بېکه په نخښه شي نو یا غریبیله به مې دا خوا در باندې یادېږي په ځمکه باندې څه چې اسمانونو کې یادېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو همدم ټي وي سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ خپرونه کې موجود یم کیپټل سټي یعنی سرخار اسلام آباد کې کوم ځای چې د مولانا فضل الرحمن محمود خان اچکزی او د متحده اپوزیشن جماعتونو یو احتجاجي درنه روانه ده. په دغې درنې حوالې سره به زه تاسو ته انشاءالله نن ښیم چې دغه کارکنان څوک دي، کوم ځای نه راغلي دي او څه جذبات لري، څومره مینه لري او کومې قربانۍ ورکولو ته تیار دي. نو دلته زما د خوا کې څه ټینټونه هم تقسیمیږي. زما په خیال صوبایي جماعت په ذمه دارۍ باندې چې کوم کارکنان راغلي دي هغوی ته خیمې ورکولی کېږي او ټینټونه د هغې سره ښه باقاعده ښه ښکلې منظم طریقې باندې. نو معلومیږي خو داسې زما په خیال چې دا خبره چېرته اوږده ده. نو حاضر دوی هم تپوسونه کوو چې د دوی څه موقف. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دانشمند دی د صوبې ډیپټي جنرال سیکرټري ما او دلته چې تاسو راغلي زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. دا چې کوم خدمت دلته موږ کوو نو دا دلته د ملګرو طرف نه ډونیشن شوی دی چې خیمې راوړي دي. مطلب هغه د خپلو ملګرو ته موږ په هغه طریقه باندې تقسیمو چې هرې ضلع ته 15 خیمې موږ ورکړي. تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے کیا تجھ پہ فدا تیرے ابابیل کریں گے. قائد تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے کیا تجھ پہ فدا تیرے ابابیل کریں گے. جب حاکم ایجنٹ کی تعطیل کریں گے تب دیس میں رہنے کا مزہ فیل کریں گے. جب حاکم ایجنٹ کی تعطیل کریں گے تب دیس میں رہنے کا. جی قدرمنو کتونکو دې وخت کې کنټینر باندې له پاسه ولاړ یم. زما شاته چې تاسو ته کومه مجمع ښکاري یقینا په لکاو خلک دلته موجود دی په دغه پنډال کې. په دې کې د جمعیت علماء اسلام هم په لکاو کارکنان دې سره سره د محمود خان اچکزی هم په ګڼ شمېر سره کارکنان موجود دي. انشاءالله تعالی کوشش به کوم تاسو ته چې د دغه کارکنانو سره هم خبرې وکړم، د دوی جذبات، احساسات او د هغوی مینه، محبت، قرباني تاسو سره شریکه کړم. ہم قائد تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے کیا تجھ پہ فدا تیرے ابابیل کریں گے. جب حاکم ایجنٹ کی تعطیل کریں گے تب دیس میں رہنے کا مزہ فیل کریں گے. جس ماتھے پہ ایجنٹ یہودی کا ٹھپا ہو، جس کے نہ نسب نام کا کچھ آتا پتا ہو، جس سرزمین شاداب کی حسین شاداب تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاداب. پاک سرزمین کا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد یوسف. کدھر سے آپ کا تعلق ہے؟ سجاول سے. اچھا جی سندھ سجاول. ادھر دھرنے میں موجود ہے تو کیا جذبات ہے آپ کا؟ الحمدللہ یہ ہمارا جذبہ ہے کہ اسلامی قانون و ختم نبوت مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے آئے ہیں ادھر. آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر 75 سال ہوگی. 65؟ ہاں 65. تو ادھر ہی رہیں گے آپ؟
हाँ इंशाल्लाह रहेंगे जब तक मसला हल नहीं हुआ तब से मैं इस्तीफ़ा इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देगा तो उस वक्त यहीं रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। आपकी तकरीबन कितनी उम्र होगी? हमारी 64। धरने में मौजूद है तो क्या जज्बात है आपका? जज्बात भी ये नबूत इस्लामी कानून हो जाए, हमारा इस्लामी कानून हो जाए जिसमें हम पूरी उम्मत का फ़ायदा है। आप तो बूढ़े हैं, उम्र भी बहुत ज़्यादा है, इधर तो सर्दी है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो क्या मुश्किलात तो नहीं है? ये तो कुर्बानी है। दिन में तो साहबा ने कुर्बानी दी, सारे साहबा ने कुर्बानी दी। 1,24,000 नबी आए, उसकी कुर्बानी है, साहबा की कुर्बानी है। हमारी तो कुर्बानी क्या है? उसने तो खून लगाया, हमारा तो पसीना निकलेगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद अशरफ, मेरा ताल्लुक सिंध से। सिंध से आपके ताल्लुक? कब से हैं आप? मौलाना फजल रहमान के साथ कराची से आए हैं। वो जो बड़ा का पिलाता है इसके साथ? के साथ जी। तो क्या जज्बात है, आप इस्लामाबाद में मौजूद है? बस हम घर से इसी नीयत से निकले थे गो इमरान को, और इंशाल्लाह हमारी ये मुराद पूरी होगी। कायद तेरे हर हुक्म की तामील करेंगे, जहाँ तुझ पे फिदा तेरे अबाबील करेंगे। कायद तेरे हर हुक्म की तामील करेंगे, जहाँ तुझ पे फिदा तेरे अबाबील करेंगे। जब हाकिम ईजन پریده چې نیازی درته د خرو غوندې ګمانو کی، پریده چې نیازی درته د خرو غوندې ګمانو کی، او پریده چې په ناره باندې شپې د ماشومانو کی، او پریده چې دا خلک په ډوډۍ پسې ارمانو کی، نو پریده چې دنیا غریبه بیکه په نخښه شي، نو یا غریبیله به مې دا خوا در باندې ماشاءالله ستا په حکومت کې وړه په 1000 روپۍ بورۍ شوه، نو کم چاته چې ګورم خپله دوی مری شوه، نو کله به هټریک کوي د ښځو پرېښودو او داسې محبوب دی جهانونو کې یادېږي، پزمکا باندې سا چې اسمانونو کې یادېږي ماشاءالله، یا پزمکا باندې سا چې اسمانونو کې یادېږي، یا ثاني د سپین بشرې په زمین و اسمان نشته نو ثاني د سپین بشرې په زمین و اسمان نشته، باچا دې د ګلونو په ګلونو کې یادېږي، یا باچا دې د ګلونو په ګلونو کې یادېږي، په ځمکه باندې څه چې اسمانونو کې یادېږي، زما داسې محبوب دی جهانونو کې یادېږي، په ځمکه باندې څه چې اسمانونو کې یادېږي، نو جبریل او میکائیل او اسرافیل خادمان دي سبحان الله، نو جبریل او میکائیل او اسرافیل خادمان دي، یہ دواړو فرشتو په اوازونو کې یادېږي، یہ دواړو فرشتو په اوازونو کې یادېږي، په ځمکه باندې څه چې اسمانونو کې یادېږي، نو ستایلې خدای قرآن کې یاسین و فاتحه دے ماشاءاللہ، نو ستایلے خدای قرآن کے یاسین و فاتحه دے، یہ دواړو انبیاء په کتابونو کې یادېږي، یہ دواړو انبیاء په کتابونو کې یادېږي،
پزمکا باندې څه چې اسمانونو کې یادېږي یہ زمان تشکیل کریں گے جہاں تجھ پہ فدا تیرے ابابیل کریں گے قائد تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے جہاں تجھ پہ فدا تیرے ابابیل کریں گے جب حاکم ایجنٹ کی تعطیل کریں گے تب دیس میں رہنے کا مزہ فیل کریں گے عادت ہے الجھنے کی جیالوں کی पुराने झुकने की इजाजत تاسو نوم زما نوم اکبر علي دی جی تاسو تعلق دی زه د شنغلې سره تعلق ساتم اسلام آباد کې موجود دي تاسو جذبه د احساسات لرئ مونږ خو چې الحمدلله د مارته پر راغلي او د خپل قایدونو په اډر باندې دغه په حکم باندې او ان شاء الله تر څو پورې دغه اډري حکومي او تر څو پورې دلته کې هغه موږ ته د ناس ته حکم کوي ان شاء الله تر هغه پورې بدلته ان شاء الله که باران وي که سیلۍ وي هر قسمه حالات وي هغې مقابله به کوئ بالکل به کوو ان شاء الله الحمدلله موږ د یو داسې علاقې سره تعلق ساتو چې هلته کې واورې او یو ډېره سخته دغه علاقه ده نو دا خو اسلام آباد غوندې ځای دی دلته خو معمولي خبره ده باران او که واورې او که هر څومره سخته ان شاء الله موږ به ثابت قدم اوسو ان شاء الله یو میاشت ته مو بیا هم ناست یې یاره یو میاشت خو تاسو ډېر کم ووایئ که چېرې کال 2 کال ان شاء الله احتشام الحق مې نوم دی او د ضلع شنغلې جی سیکرټري اطلاعات یم تاسو کوم مارچ جاری دی درنه جاری ده که نه جی د دې غټه فایده به څه وي تاسو ماته زمونږ د مارچ غټه فایده دا ده چې دې نه مخکې د پګړۍ او د ګیري او ډېر بد نوم وتلی و په میډیا باندې چې دا خلک له راغلی نه دی خلک یې خوړلی نه دی والحمدلله د کراچۍ نه د را پګړو د ګیرو والا خلک را روان شوي بلوچستان نه او په دې اسلام آباد کې زمونږ د اتنه هرزې وشوې اوسه پورې څوک دام نشي ثابتولی چې خطا ګزار په شا باندې کلی څو خلک پکې د غلاګانو راغلي هغه سلیشي دغه هم سکوټۍ دارو ته موږ حواله کړلي په خپله چا کاروایي نه ده کړې او خلک یو د جذبې سره دلته کې ناست دي او انشاءالله چې څو پورې موږ د زموږ مشر نه وي هغې پورې به دا خلک انشاءالله دغسې منظمه دلته کې ناست طلبا د مدرسې دهشتګرد دي بسم الله الرحمن الرحیم زموږ چې کوم مارچ دی په دې کې خلک موږ نه تپوس وکړو چې تاسو ته څه فایده وشوه نو موږ دا وایو چې 40 کاله راسې زموږ خلاف چې کوم پروپاګنډه کېږي لګیا دی د مذهبي قوتونو خلاف یا د مدرسو خلاف یا د پګړۍ خلاف هغې الټه هغه وشو دا وشو اصل دا وشو چې نن ټوله دنیا ستا د نیتا ستا مال ته یو ریسپیکټیبل او یو ډېر پرامن درنه ورته وایي نو دغه څیزونه چې دي زموږ د کامیابۍ نښه ده او انشاءالله زموږ د انصار اسلام ملګري زموږ کارکنانو زموږ ټول ملګرو په دې حواله باندې کم محنت وکړو موږ هغې ته سلام کوو हमारा कायद इसलिए निकले जोश जज्बे के साथ कि हम कामयाब हो जाए और इस यहूदी एजेंट को हम गिराए सब डिवीज़न तहसील शकी का बशिंदा हो मैं कायद के फरमान पर हमारे वज़ीरिस्तान से हज़ारों के काफ़िले की शक्ल में हम यहाँ पिंडाल पहुँच चुके हैं आज़ादी मार्च में काफ़ी हज़ारों की तादाद में हमारा काफ़िला यहाँ पहुँचा हुआ है ना पहले दिन से हम यहाँ रिहाइश पजीर है इसलिए कि उन्होंने सिखों की वो बांधी और मुल्क को ये क्या पैगाम दे रहे हैं मैं पीटीआई वाली वर्करों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हजरात जो इमरान खान के साथ खड़े हो खुद ही इस पर ज़रा गौर करो कि एक ही मुल्क की इंडिया है उसका एक ही वज़ीर आज़म और एक ही सदर और एक ही आर्मी चीफ है एक तरफ तो कश्मीर का सौदा किया उनके साथ और 3-4 महीनों से उनके साथ 1.5 लाख चल रहा है और फिर करतारपुर का बॉर्डर खोल रहे हो ये क्या इस कौम को आप जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हो जी जी फिर वरना हम ये करेंगे वो करेंगे धमकियाँ देते हैं तो ये तो आपका जमहूरी हक नहीं है क्या ये हमारा जमहूरी हक है और उसको हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे उनकी धमकियों से कुछ नहीं होगा वो तोफ टैंक भी बरसाएंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा ये हक हम लेके रहेंगे और अब वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत जैसे अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी ने कहा था कि तैयब अर्दगान और कमाल अतातुर्क और मौलाना फजलुर रहमान का है ये इंशाल्लाह आलम इस्लाम की अभी नुमाइंदगी मौलाना फजलुर रहमान करेगा सर ताल्लुक़ सम ज़िला बुनेर ये मोस्ताज़ او نن د خپل ضلع امیر په حکم سره د درنې ته راغلي و هغه میټینګ هم راغوښتی او سیرت النبي کانفرنس هم نو د مرګرو هم خواهش و چې موږ د سیرت النبي کانفرنس کې شرکت وکړو ځکه چې دې کې ډېر لوی لوی اکابرین راغلي و د هغې د وجې دلته شرکت هم وکړو او بس دا خو ازادي مارچ دی او انشاءالله ازادي هسې موږ ته میلاوېدو واله ده ان قریب
او دا زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ځکه چې په 70 سال کې موږ تر اوسه آزاد نشو خاص کر مذهبي جماعتونه او مذهبي خلک انشاءالله چې ازادي کو پاکستان جوړ شوی دی لپاره چې انشاءالله دا ملک په ازادي او په دې کې ولا اله الا الله نو په دې وجه باندې موږ هم ټول راغلي ټول کابرین هم راغلي